سره سٹارټ شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره ملګری پیر تاجر شاه صاحب او د کیمرې په دا حسن موجود دی. ګرانو کتونکو، دا تاسو د نوخار بکرمنډۍ سره امن مارکیټ دی. الجمیل هاوس سره امن مارکیټ ښکاري. دې ټایم کې ډېر تیزۍ سره دلته اوبه را روانې دي او اوبه جی ټي روډ ته راوختې. دې ټایم کې تاسو ته ښکاري یو طرف ته جی ټي روډ هغه زیر آب دی، مخامخ مارکیټونه، دکانونه، هغې ته اوبه دننه شوي او اوبه ډېرې تیزۍ سره خپل دغه کې را روان دي. بهاو تیز دی او اندازه دا ده چې لږ ساعت پس به دلته دا جی ټي روډ دا زیر آبي. د جی ټي روډ بلاک کېدو هم اندېښنه ده. دلته کې کم صورتحال مونږ ګورو، مونږ ساره راسې تاسو ته په دې شیشه باندې د نوخار صورتحال ښیو. اکبرپورې نه تر جهانګیري، نظامپور، خیشکو پورې مونږ مختلفې علاقې تاسو ته وښولې. نوخار کې قیامت صغرا منظر دی. ګڼ تعداد کې خلق د بې سر و سامانۍ په حالت کې مختلفو علاقو کې په جی ټي روډ باندې د مدد په انتظار دي، په جی ټي روډ باندې د رضاکارانو په انتظار دي. بې سر و سامانۍ حالت کې دغه خلق د محفوظ مقاماتو طرف ته د نقل مکانۍ دپاره انتظار کې دي. مونږ وکتل ګڼ تعداد کې خلق، هغې سره وسایل نشته، هغې سره ګاډي نشته، هغې سره پیسې نشته چې هغه سرکاري سکولونو طرف ته لاړ شي. پکار دا ده چې مختلف علاقو کې سرکاري طور باندې ټرانسپورټ دا ورسي. د سرکاري ټرانسپورټ اکبرپورې نه والې تر جهانګیري پورې مختلفو علاقو کې تاسو ته چې موږ څنګه وښول، پیرپی، بیلا، زاخیل، بیا دېخوا خیشکو طرف ته، بیا پیر سباق، دا خټ کلی، دلته کې خلق مسلسل خپل سامانونه راوباسي او محفوظ مقاماتو طرف ته د نقل مکانۍ دپاره کوشش کوي. مسله هغې ته د معاشي مسایلو ده، د پیسو مسله ده، هغې ته د ګاډو ضرورت دی. مونږ به دا خبره وکړو چې ګڼ تعداد کې داسې خلق هم شته مخیر چې هغې سره ګاډي شته، هغې سره پیسه شته، د حکومت انتظار دی نه کوي او په خپله د حکومت جوړ شي، حکومتي اداره دې ځان نه جوړه کړي او د مصیبت کې، مشکلاتو کې، ازمیښتو کې ګیرو خلقو دپاره هغې د حکومت کردار ادا کړي او مدد یې وکړي. زما ملګری پیر صاحب په دې حوالې سره څه خبرې کوي، خو زه به دا خبره وکړم د دې ازمیښت نه، مشکل نه او د مصیبت او د دې عذاب الهي نه د بچ کېدو یوه لاره استغفار، توبه او صدقه، د دې اهتمام کول پکار دي. پیر صاحب څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعض خلک ویل وړي اسلام صرف مونځ او د سکول دی، خو نه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 24 غنټې ژوند لا فالو کول، هغه اپناولو، دا چې کوم دی نو اسلام دی. لہذا اوس کوم صورتحال دی دا د ازمایش او د امتحان وخت دی. ټولو مسلمانانو ته پکار دي کوم چې بچ دي، لا چې کوم دی طاقت والا دي، هغې ته پکار دي چې کوم متاثرین دي د هغې سره تعاون وکړي او په د ازمایش د امتحان په دې ګړۍ کې چې کوم دی نو خوله کې یو خبره وساتي چې یاره زمونږ مقصد چې کوم دی نو د الله رضا ده او ټول چې کوم دی استغفار وایي. دې سره سره انتظامیه چې کوم هدایات ورکوي عوامو ته پکار دي چې په هغې باندې چې کوم دی نو عمل وکړي. لہذا انشاءالله تعالی دا ګړۍ به الله ختمه کړي، څنګه چې زمونږ صدر صاحب حافظ وفرمایل چې استغفار وایو، الله ته رجوع کوي، نو دا ګړۍ دا سختي به الله ختم کړي انشاءالله تعالی. ګرانو کتونکو، دا صورتحال دی. مختلفو علاقو نه تاسو ته موږ ښیو. دلته ګڼ تعداد کې خلق، ځوانان، بوډاګان، مشران، دا ملګري ولاړ دي. نو د دې په انتظار کې دي چې دلته به دا نورم زیاتېږي. زه به دې ملګرو ته ووایم چې د سوشل ورکر رضاکار دې ځان نه جوړ کړي چې کوم ځای کې د چا
چاته د مدد ضرورت وي ایمرجنسي ریلیف ضرورت وي مونږ د صدای نوشهره د طرف نه تاسو ته د ایمرجنسي ریلیف سنټر تور باندې کار کولی شو او تاسو ته څه مسله وي د مونږ په دې شیشه باندې نمبر شته په دغه نمبرو تاسو خپل مشکل هغه مشکل تاسو مونږ حکومت ته انتظامیې ته رضاکارانو ته ستاسو نمایندګانو ته په ګوته کولی شو او تاسو ورته په ګوته کولی شو دې ټایم کې دا اوبه تیزۍ سره راوچتېږي که دا دې سپیډ کې دا راځي او همدې سپیډ کې دا تیزوالی دې سره راځي نو څه وخت پس په دا جي ټي روډ باندې وي تاسو ګورئ ګرانو کتونکو دا ډېر غټ مارکیټونه دي دې طرف شاته کوربه کلینیکونه هسپتالونه هغه ډوب شو مونږ دا ویلی شو چې کروړونو اربپتیان کروړپتیان هغه کېناستل او هغوی ته معاشي طور باندې ډېر غټ نقصان ورسېدو نو د الله تعالی ازمیښت دی الله دې مونږ د دې غټ ازمیښت نه او د دې مصیبت نه مونږ بچ کړي مونږ دې په خپل حفظ و امان کې والي